بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين لقد من الله فتحقيق سر احسان وکړو الله پاک علی المؤمنین په ایمان والو باندې اذ بعث چکلی ولیگو فیهم پدو کی رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دیونا یتلو چلولی علیهم پدو باندې آیاته آیاتنا ویزکیهم او پاکوی دیولر ویعلمهم الكتاب او خایدیو تا کتاب والحکمه او کار خبري وان كانوا اگر کو دیو من قبل مخکد دینا لفي ضلال مبين فخکار گمراهی کی اولما اصابتكم آيكم وقت ورسید تاسو ته مصیبه تکلیف قد اصبتم فتحقیق سر تاسو رسولو مثلیها ددید چن قلتم ورتو وتوایا انها زادكم طرف نراغدا قل هو توایا پیغمبر هو دا من عند انفسكم دا تکلیف تاسو د طرف نراغه ان الله بشک الله پاک علی كل شيء قدير فهر یوسز باندې قادر ده وما اصابكم اكم وقت پیښ شو تاسو ته یوم التقى الجمعان فهغه ورځ چې مخامخ شو د فوجنا فباذن الله پس په حکم د الله پاک سره وليعلم المؤمنين او وجد دې چې ښکارا کې مؤمنانو لرا مخکې آیاتونو کې الله جل شانه د خیانت متعلق بحث وکړو دې آیاتونو کې الله جل شانه فرمایي چې مونږ په مؤمنانو مسلمانانو او انسانانو باندې احسان وکړو چې بدی کې یو پیغمبر چې هغه مونږ ولېګو او داسې پیغمبر یې ولېګو چې هغه د دیو د جنس نه دی رسول له او دیو باندې زمون آیاتونه چې د هغه ولي او دیو ته چې د زمونږ نخي بیانې او دیو لره پاکوي د شرک نه د بدعات نه د رسومات نه د ګندګۍ نه د شرک د پلیتۍ نه ويعلمهم الكتاب او دی ته علم د کتاب ورکي او دیو ته د حکمت او د کار دغه خبرې کوي اگر کدا خلق مخ کې د دینه په گمراهی ښکارا کیو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لېګل د هغه پیغمبر جوړېدل او بیا په انسانانو کې راتلل دا د الله جل شانه ډېر لوی احسان دی ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو انسان دی او انساني رسول جوړ کو راولېګو نو دا انسان سره کې ناستل خبري اترې کول د هغه په جبه پوهېدل او د هغه نه هر قسمه انوار او برکات د هغه پیدا حاصلول دا آسان وي او د هغه اخلاق او د هغه د ژوند چې کم حیات ته او د هغه امانتداري د هغه دیانتداري دا د الله جل شانه د طرف چې دا په دیو باندې احسان دی ځکه کفار مکه وبدا سوال کوو چې دا څنګه پیغمبر دی دا خو زمون په شانتي انسان دی زمون سره په بازار کې ګرځي زمون په شانتي خوراک کوي نو الله جل شانه مونږ ته یو فرشته ول پیغمبر نه را لېږي
چې فرشته پیغمبر جوړ کړي شي رسول جوړ کړي شي او مونږ ترش نو بیا به کله هغه نه معجزه ښکارا شو نو بیا به د خلکو وی چې دا زمون په شانتی نه ده دا خو فرشته ده او دا موږ پیغمبر نه مون د دغه وجنه الله جل شانه په انسانانو کې پیغمبران جوړ کړي دي او را لېږلي چې د انسانانو سره کې ناستل فاسیدل خبري اترې کول دا هغه په جبه پوهیدل دا هغه نه چې د برکات او انوارات حاصلول دا هغه احوال ازد کول دا هغه سیرت صورت دا هغه د پوره زندګۍ چې کما زندگی دا کم حیات ته هغه قتل او هغه په ځان کې راوستل نو دا د انسانانو د لپاره ډیر آسان دي نو الله جل شانه یو لوی احسان وکړو په موږ تاسو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر جوړ کو او راوي لګو د پاره د دې چې دیو ته تلاوت وکي آیاتونه دیو ته ولولي د پاره د دې چې دیو پاکي د شرک او د کفر او د بدعات د دې ګندګۍ نه دیو پاکي او د پاره د دې چې دیو ته کتاب وخی دیو ته د حکمت ډکه خبري وخی زکه چې دیو مخ کې د دینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زراتلون مخ کې دیو په گمراهۍ کې وو د گمراهۍ تکو تورو تیارو ته رسیدلیو دومره حد ته رسیدلیو چې مرداري به خړلې دومره حد ته رسیدلیو چې خپل لوريان دا به ژوندۍ خخولې او دومره په تیار کې پراتو چې پردی حصے چې دا به حزب کولې دا به خړلې او هر سره پردی مال ته خپل مال وي پردی زمکه ته خپل زمکه وي نو الله جل شانه په احسان او په نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر جوړ کو او په دیو کې راولې تر دې پورې الله جل شانه چې د احد واقعه شروع و د غزوه احد هغه الله جل شانه په منځ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام احوال او د نبی علیه الصلاۃ والسلام را لېګل او د الله جل شانه احسان په مؤمنانو هغه بیان کوم د دې آیات نبی الله جل شانه چې د غزوه بدر واقعي طرف ته بیا چې الله جل شانه ارشاد فرمایي اولما اصابتكم مصیبه اے مسلمانانو د دې زنه د مسلمانانو د یو تکلیف چې د یو ګیلی جواب الله جل شانه ورکړي د مسلمانانو ګیله دا و چې الله جل شانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خله باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جبه مبارکه باندې زمون سره د نصرت او د مدد وعده فرمایلی و بیا مونږ ته کم شکست عارضی راغی نو دا کم زین راغی نو الله جل شانه و ته فرمایي تاسو ته کم تکلیف رسیدلې ده کم مصیبت رسیدلې ده نو تاسو دا مو وایي ځکه په احد کې چې تاسو ته کم مصیبت ورسیدو کم زخمونه کم شهیدان شو نو دغه شان د دې په دوه چنده تاسو دا زخمونه دي کافرانو ته ورکړي او په تاسو کې چې څوک وایي چې دا د کم زینا نو تاسو ورته وایي چې دا تاسو باندې تاسو د طرف نه راغی د دې تفصیل دا دی چې کله په احد کې په غزوه بدر کې مسلمانانو چې د اویا کافران مردار کړل او اویا کافران چې د ځان سره قیدیان کړل بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیدیانو متعلق د مسلمانانو مشوره غستا او مسلمانانو ته اختیار وکړو چې الله جل شانه د طرفه دوه خبرې کتا سودا قیدیان چې دا وجنه هم تاسو ته اجازه ده او کتا سودا قیدیان چې د دیونه سپیسي اخلي سپیدیت اخلي او د هغه په بدل کې د پریدي او دا هم تاسو ته اختیار ده په دې دوانو لارو کې چې تاسو کوم خوخوي نو دي مسلمانانو چې د قتلولنا اخو د فدیه چې د دې قبول کړه لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل چې تاسو خدا فدیه قبول کړه لیکن د دې په بدل کې بس تاسو نوم او یا چې هغه شهیدان کی نو الله جل شانه هغه په احد کې هغه خبره اختیار کړه او د مسلمانانو چې 15 او یا کسان چې هغه شهیدان شو بیا الله جل شانه فرمای ان الله على كل شيء قدير الله رب العزت په هر سیز باندې قادر دی او تاسو ته کوم مصیبت رسیدلې ده تاسو ته چې څه پیښ شوی دي په دغه ورځ د جنگ باندې چې کله د فوجونه یو بل ته مخامخ شو نو دا په حکم د الله پاک د پاره د دې چې الله جل شانه د مؤمنانو او د مسلمانانو او د خلقو توخی چې په دې کې کم خلق چې هغه ایمان والدي چې د الله جل شانه
شانه د طرف او د سرازي په هغه باندې آمنا وسلمنا وي او د پاره د دې چې په دې کې هغه کسان ښکارږي کم کسان چې منافقین دي په ژبه باندې ځان ته مسلمانان وي پسله چې د هغوی د کفر او د نفاق نه ډک دي دا مصیبت د دې وجه نه راغله چې الله جل شانه هغه کسان تاسو په منځ کې تاسو ته وخی لقد من الله فتاخير سره احسان کړو الله پاک علی المؤمنین په ایمان والو باندې اذ بعث کله چې ولېګو فیهم پدیو کې رسول من انفسهم د دیو د نفسنا یتلو چلول وجبستو بی علیهم پدیو باندې آیاتنا د هغه ويزکیهم او پاکوي بدیو لرا ويعلمهم الكتاب او خیب دیو ته کتاب والحکمت او ذکر خبره وان كانوا اگر کودیو من قبل مخکد دین لفی ضلال مبین فخکار گمراهی کیو اولما اصابتکم آیکم وقت ورسیدو تاسو تا مصیبت ستکلیف قد اصابتم نرسید له تاسو رسولو مثل هذا دین دو چندی کافرانو تا قلتم نتاسوای ان هذا دادکم زین راغی قل ورتوای ای پیغمبر هو من عند انفسکم دا تکلیف تاسو تا چی ورسیدو دا تاسو دا طرف نو ان الله بیشک الله پاک علی كل شيء قدير فهر يوسس باندې قادر ده وما اصابكم وكم وقت پیښو تاسو ته یوم پاغ ورځ باندې التقى الجمعان چې مخابق شو د پوجنا فباذن الله پس دا د حکم د الله پاک سره وليعلم المؤمنين د پاره د دې چې معلوم کې الله پاک ایماندار مؤمنان لرا الله جل شانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم